أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سورة مائدة آيات نمبر 2 قل ارتوائي في غنبر عليه السلام يا أهل الكتاب اي أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم تصبح فالدين کی غلو مکوي غير الحق نحق ولا تتبعوا أهواء قوم او فيروي مکوي أهواء قوم ديو قوم دفائشات قد ضلوا شو گمراسوي من قبل مخك وأضلوا او گمرايك للكثيرا دير وضلوا عن سواء السبيل او گمراسوي دي عن سواء السبيل د برابري لارې د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې مخکې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د يهودو او نصاراو قبیح صفات او په دین کې افراط او تفریط بیان يهودانو هم د انبیاء علیهم السلام په شان کې د حد تجاوز کا عیسویانو هم کا هم افراد کې واقع او هم په تفرید کې واقع يهودانو عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی بالا او یا به عین الہ به حتی چې يهود کې اوس هم د خره اطاعت کیږي او دوی با قاعده د خره ورځ مانځي دا د دې یو مذهبي شی دی ځکه چې دوی عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی ګڼي وقالت اليهود عزير ابن الله عزير د الله تعالی زوی دی العیاذ بالله د عزیر علیه السلام سره چې کوم خرملګریو او د پرغه باندې سفر کاو چې بیا الله تعالی په هغه باندې مرګ راوستي نو دوی د هغه په وجه باندې د اخره احترام او د خره با قاعده ورځ مانځي نو د دوی څخه هم غلو کېدل او نصاراو به عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی بل نو الله سبحانه و تعالی دا اهلی کتاب د غلو څخه منع په دې ارتباط تفصیلی خبره تاسو ته تیر سره قل ورتوای پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لا تغلوا فی دینکم تاسغل ومکوی فی دینکم فخفل دین کی یعنی تجاوز د حدود سمکوي څونه حدود چې شریعت تر ټاکلي هغه اندازا تاسو داوک ما انبیاء علیهم السلام د عادی خلکو درجه تراولي او مد انبیاء و درجه وکړي غیر الحق د حق نفرت یعنی که په حق کې انسان کوشش وکي مهنت وکي دا مې امن عند د مثال په توګه یو څوک غواړي علمي تحقیق وکي پر یو موضوع باندې ډېر کوشش وکي چونکه هغه نه حق نه ده نو پروا نه لري علما وايي چې الجاهل اما مفرط و اما مفرط وايي جاهل انسان چې علم نه لري دا یا مفرط وي د حد تجاوز کوي او یا انتهایی قاصر وي د حد څخه راورسته ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو اتباع مکوئ د غلو په سلسله کې اهواء قوم د خواهشات د قوم یعنی د بے سند خبرو د داسې قوم قد ضلوا من قبل چاوي گمراه سوي دي من قبل د دین مخکي وضلوا او گمراه کړي دي كثيرا ډیر وضلوا عن سواء السبيل او گمراه سوي دي قصدا عن سواء السبيل د حق لارڅ یعنی تاسو اتباع د هغو خلکو مکوئ چې هغوی په دې غلو کې واقع دا وی د خواهشاتو پابندي مکو ځکه هغه قوم خپل گمراه شوی یعنی چې مخکنی يهودان و یا مخکنی نصارا و هغه په دې گمراهۍ کې لوي دي نو تاسو دا وی اتباع مکو ځکه هغه د حق لارې اوشتي و گمراه شي و او ډیر نور کسان هم گمراه کړي او د دې گمراهۍ وجه دا نه و چې د دوی څخه حق ورکو او دام نه و چې دوی حق ته ځان نسوي رسول بلکې سیده لارې خپل پرې شو وضلوا عن سواء السبيل
او هغه گمراه شوی او عن سواء السبيل د حق لارسا یعنی حق لار ورته معلومه. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود. لعن الذين لعنت کړل سوی دي الذين فاغكسان بني كفروا شاوي کفر کړیو من بني اسرائيل د بنو اسرائيل على لسان داود د داود عليه السلام پر جب باندې وعيسى ابن مريم او د عيسى ابن مريم عليه السلام پر جب باندې ذالک دا ذکر بما عصوا وكانوا يعتدون بما فوجد اغا عصوا جاغینا فرمانی وکړل وكانوا يعتدون او ود حد تجاوز کوونکی. نو الله عز وجل د دوی د غلوی او د حد د تجاوز په وجه فاغوی باندې لعنت وکي او داسي شدید لعنت اور باندې وکي چې د انبیاء علیهم السلام په کتابونو کې د اغوی د لعنت سلسله تر قیامت پورې جاری کړ. لعن الذين سخلانت کړل سوی دي الذين فاغكسان باندې کفروا چاغوی کافران دي من بني اسرائيل د بنو اسرائيل بنو اسرائيل کې چې کوم کسان د دې غلوی په وجه کافران سوي دي پراوی د الله تعالی لعنت سوی. په زبور او انجیل کې چې اظهار د دې لعنت سوی دی علی لسان داود د داود علیه السلام پر جب باندې وعیسی ابن مریم او د عیسی ابن مریم علیهما السلام پر جب ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون. الله عز وجل فرمایي چې په دوی باندې دا لعنت یعنی د الله تعالی د رحمت لري والی دا ولي وس وای د دې وجه دا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون چې دوی اعتقادا نافرمانی وکړه یعنی عقیده د کفر اختیار اعتقادا نافرمانی وکړه وکانو یعتدون او ود حد تجاوز کوونکی یعنی په دې مخالفت او کفر کې ټول حدود مات کړه. نو د دې په وجه باندې الله تعالی په هغوی باندې لعنت وکړي. دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې الله سبحانه وتعالى فدی باندې لعنت وکي او د لعنت معنا ده البعد عن رحمت الله د الله تعالی د رحمت لريوال. علماء لیکلي دي چې هر کله انسان حدود مات کړي او په شرعي حدود کې تجاوز وکي یعنی نه شریعت حدود ته ځان ورسي یا جن راکموي او یا تراوشتي نو دغه کسان به د الله تعالی د رحمت لري او الله تعالی غوی ته پر رحمت نه متوجي کی. نو دا اهل کتاب چې هغه څخه هم په خپل دین کې غل ووس او تر داسې اندازي چې یو نبی ته به کافر ویل لا یعذ بالله او بل به خدای ګڼه. نو دا کفر شدید هم او مدید هم یعنی هم وجد دوامدار مستمر کفر او هم سخت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون یعنی د دې د کفر شدید همسو او مدید ورد همسو چې اخره نتیجه دار اوت. كانوا دوی ولا يتناهون عن منكر نمنا کېدل د منکر څخه یعنی د دې کفر نه را ګرځیدل فعلوه چې دا کوم منکر بدی کوي دا غ نه را ګرځي بلکې پر هغه به نور مسیر و او پر دی و نور شدت هم کاو. لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ډیر بدو ما هغه څه كانوا يفعلون چې دوی فعل کاوه. كانوا لا يتناهون ودوی نه را ګرځیدل عن منکرین دا منکر نه فعلوه چې دوی فعل کاوه. لبئس ما كانوا يفعلون ډیر بدو ما هغه کفر چې مخکې موږ درته ذکر کړي كانوا يفعلون چې دوی و يفعلون فعل وکاو. نو د دې سزا داس ولا ترى كثيرا منهم تبوين ډیر منهم د دوی څخه يتولون الذين كفروا چې دوستی بکوي الذين دا کسانو سره کفروا چاوي کافران دي. لبئس ما قدمت ډیر بد دی هغه چې لېږلي دي لهم د دوی د فاران فسهم د دوی ځانونو
ان سخط الله عليهم دا چې ناراضه سوی دی الله عز وجل پر دوی باندې وفي العذاب هم خالدون وفي العذاب او په عذاب کې به هم دوی خالدون همیشه وي. یعنی دا د دوی کفر او شدت تر داس اندازې و چې یو څوک غلطي وکړي نو بیا خپل غلطي ته متوجي شي، خو دوی دا خپل غلطي ته هنر او کمال وایي او دا باندې نور کلک او ټینګ ولاړو تر داس اندازې پورې چې الله تعالی دوی ته دا سزا ورکړله چې د کافرانو سره کلک تعلقات. نو دغه اهل کتاب يهودا او نصاراو د يهودانو او نصاراو مشرانو د مکه د مشرکانو سره چې هغه مشرکان او دوی خو هم مشرکانو، البته په ظاهر خو دوی ځانونه اهل کتاب بولی، نو د هغوی سره د مسلمانانو په خلاف اتحاد وکړي او د هغوی سره دوستی شروع او منشأ د دوستی او اتحاد د مسلمانانو سره عداوت. نو الله تعالی فرمایي چې دا ډیر بد کار دی چې دی وکړي. د دې په وجه باندې الله تعالی په دوی باندې په غضب سو او د همیشه د پاره په جهنم کې. ترا کثیر منهم تبوین ډیر منهم د دوی څخه یتولون چې دوستی بکوي الذین دا کسانو سره کفروا شاوی کافران دي، یعنی مشرک کافران دي. علماء دا مسله لیکلې ده چې څوک د شریعت حدود مات کړي او د دین اصول ته قناعت او عقیده نه لري، وای دا کسان همیشه د کفر سره متاثر او د کفارو په دوستی کې واقع کیږي. او دا یقیني ده موږ په زمانه کې چې څومره خلک نن د کافرانو سره دوستی کوي او د کافرانو دوستی د ځان د نجات او د ملک د نجات ذریعہ بولی، د هغوی بنیادی وجه دا د چې هغوی شرعي حدود داول سره مات کړي. د شرعي حدود د ماتیدلو سزا الله تعالی هغوی ته دا ورکړه چې د کافرانو په لمن کې وغورځول او اوس د کافرانو تایید کی. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، نو ډیر بد دي ما هغه قدمت چې ولې لهم دوی لرا انفسهم د دوی ځانونو، یعنی د دا کفر په سبب چې دوی د کافرانو سره دوستی وکړل دا زړونو چې دا خبره ورته وکړه دا ډیر بد کار دی. لبئس ډیر بد دي ما هغه قدمت لهم چې ولې دوی لرا انفسهم د دوی ځانونو، نو چې سزا یې دا ده چې دا ور باندې مرتب سول ان سخط الله علیهم چې ناراض سو د دوی څخه الله عزوجل د همیشه د فار الله تعالی ور باندې په غضب سو. وفي العذاب هم خالدون، وفي العذاب فعذاب کې به هم دوی خالدون همیشه وي. یعنی دغه بيدینی په وجه چې دوی وکړل الله عزوجل په دوی د همیشه د فار په غضب سو او څخه ناراض سو او دا ناراضتیا به سبب د دې شی وګرځي چې دوی به د همیشه د پاره په جهنم کې وي. لا اعوذ بالله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله كثير وايد يؤمنون ایمان درلو الله فالله تعالی باندې والنبي فخبل نبي باندې وما انزل اليه او په هغه کتاب باندې انزل الیه چې دوی لره را نازل شویو متخذوهم دوی بنوین ولی هغوی اولیاء دوستان. په دې مبارک آیات کې الله تعالی فرمایي چې کوم څوک کافران په دوستی باندې نشي او د کافرانو سره دوستی جوړه کړي دا په خپل پیغمبر په خپل خدای او په خپل کتاب ایمان نه لري. که په هغه باندې ایمان درلودلای نو دوستی به نو سره کوله. ولو كانوا يؤمنون بالله کچری وای دغه کسان یعنی دغه اهل کتاب یؤمنون بالله خپل رب ایمان درلود لای او نبی او خپل نبی ایمان درلود لای یعنی موسی علیہ السلام باندې وما انزل الیه او هغه کتاب باندې چې را نازل کړل شوی دی الیه دا موسی علیہ السلام ته یعنی په تورات ایمان درلود دی متخذوهم اولیاء نو نبه وینه ویلی هغوی اولیاء دوستان هغوی به دوستان نه وینه ویلی معلومه سوال چې چا کافران په دوستی ونیول او د هغوی څخه مننی کوله
دا په خدای او په خپل پیغمبر او په کتاب ایمان نه لري او دا د ایمان څخه په ډېره لري مسافه کې دي. دا قرآنی آیات دي زموږ پر حالاتو تاسو ورپټوي. ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولكن كثيرا منهم لیکن ډېر منهم د دوی څخه فاسقون فاسقان دي، ډېر د دوی څخه فاسقان دي، یعنی د دائره د ایمان څخه خارج دي. ځکه نو د کافرانو سره دوستی کوي، ولې دوستی او مناسبت غواړي. نو که مناسبت نه وي دوستی کیږي نه. ښکاره خبره ده چې د کافر او مسلمان دوستی هغه وخت کېدای شي چې یا به کافر کفر پرېږدي اسلام ته به راوړي، یا به مسلمان العیاذ بالله اسلام پرېږدي او کفر د بوره اوړي. بې له دې مناسبت نشي راتلی، او چې مناسبت نه وي دوستی کېدلی نشي. لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن او تبخام خافیدا که اشد الناس ډیر سخت خلقو عداوة د دشمنی په اعتبار للذین اغا کسانو سره آمنو چې ایمان اراوړی دي اليهود یهود والذین وها کسان اشرکو چاوی مشرکان دي. ولتجدن او خامخابت فیدا که اقربهم ډیر نږدې فاغوی کې مؤدتن د دوستی په اعتبار للذین اغا کسانو لره آمنو چاوی ایمان راوړی دي الذین کسان قالو چوای انا نصارى مجن سارایو. ذالک بانهم قسیسین، دا ځکه بان منهم چې یقینا دا غوین منهم بعض قسیسین اغوی عالمان و رهبانا او پیران و انهم لا یستکبرون، او دا چاوی تکبر نکاو. الله سبحانه وتعالی بل په دې عظیم کتاب کې د مسلمانانو سره د کافرانو د عداوت او دشمنی په ارتباط یادونه کوي چې پیغمبر ته په دې غیر مؤمنینو کې، یعنی هغه کسان چې ایمان نه لري، تر ټولو شدید عداوت کوونکي د مسلمانانو سره يهود او نصارا پیدا کی، او مسلمانانو ته د دوستی په اعتبار ډیر نږدې به بیا هغه کسان پیدا کی چې هغه اهل کتاب کې نصارا. مطلب دا دی چې دشمنی خودواړه کوي، البته نصارا په مقابله کې د يهودو کم دشمنی کوي. د دې معنا نه ده چې هغه استای سره دوستی کوي، بلکې در هغه استاد سره د دې دشمنی کم ده. لتجدن اشد الناس فدی غیر مؤمنینو کې به تپیدا کې اشد الناس سخت خلقو عداوتن د دشمنی په اعتبار، یعنی دشمنی کوون کې للذین کسان لرا آمنو چې ایمان اراوړی دي د دغه مؤمنانو سره به سخت دشمنی کوون کې پیدا کې الیهود یهود والذین واغ کسان اشرکو چاوی شرک کړي دي مشرکان دي. او په دې غیر مؤمنینو کې به ولتجدن خامخات پیدا کې اقربهم نږدې په هغوی کې په نسبت تر نور مودتن د دوستی په اعتبار للذین هغه کسان لرا آمنو چې ایمان راوړی دي چې تر هغه په نسبت دی دوستی کوي د مؤمنانو سره دا بڅوک وي الذين دعا کسان دی قالو چې دی وای ان نصارى مج نصارای مج نصارای قریب تر دا معنا چې دوستان خدا هم نه دي، خود نور و کفارو په مقابله کې غنیمت بوله، او د دې دوستی او عداوت په نسبت تر نور کم ده. اقربهم ډیر نږدې تر هغوی د دوستی په اعتبار، یعنی هغوی خو دوستی نه کوي، دي تر هغه په دوستی کې څه نږدې. او د دې وجه الله تعالی بیانوي چې دوی ولې ستاسو سره څه دوستی کوي. ذالک بان منهم قسیسین، دا ځکه چې یقینا منهم د دوی څخه قسیسین علما ستا ورهبانا او فیران ستا، یعنی په دوی کې اکثریت علما که څه هم چې په خپل علم عمل وکړي حق و نه مني، خو بیا هم د حق سره د خپل علم په وجه زیات عداوت او دشمنی هم نکي. چې کله په ټولنه کې علما ډیری ښکاره خبره ده چې پر عوامو یې اثر لویږي، نو عوام هم بار دشمنی دغونه نکي. او کله چې په دوی کې رهبان او پیران ډیر و،
د دنیا د محبت او د دې شعارو څخه ځان ساتي دي عیسویانو، نو په دې وجه باندې د حب جاه او مال په غرض د حق مقابله نه کوي. او د دې په مقابله کې يهودان هغوی ځانونه مشران بلل او عبادت یې نه کول، د مال او د منصب شوقیان و. علما پکښې کې واغه ډېر کم و، نو ځکه پر عوامو باندې اثر ونه لوېدی او د حق مقابله یې زیاته وه. د الله تعالی وجه دا بیان ذلک بأن منهم چې یقینا د هغوی نه قسیسین، په هغوی کې علما و، والرهبان او درویشان و، وانهم لا یستکبرون، وانهم هغوی لا یستکبرون تکبر یې نه کاوه، ځکه د عاجزۍ او تواضع مزاج دا دی چې د حق مقابله نه کوي، او د تکبر مزاج دا دی چې د حق مقابله کوي. صدق الله العظیم.